په سورۃ البقره کې شته. یو دا دویم نمبر ربط د سورۃ الفاتحه د سورۃ البقره صدا ده چې په سورۃ الفاتحه کې د دریو فرقو د دریو ډلو ذکرو، منعم علیهم، مغضوب علیهم او ضالون. نو دغه شان به په دې سورۃ بقره کې هم د دریو ډلو ذکر راځي، لکه هدى للمتقین کې به د خالص مؤمنانو ذکر راشي، ان الذين كفروا کې به د خالص کفارو ذکر راشي، ومن الناس من يقول آمنا بالله دې کې به بیا د منافقانو ذکر راشي چې دو پړ کړي ځان ته مؤمنان وای او دي مؤمنان نو. مؤمنان، کفار، منافقین دا درې ډلې دلته دي. د دې سره سره یو ربط پدې کې دام دی، علماء بیان کړی دی چې په دې سورته فاتحه کې موږ ویلو الحمدلله رب العالمین. الله رب العالمین دی، مخلوقات او رب دی. نو په دې سورۃ البقره کې بیا د رب صفات بیان شوي دي. کوم ذکر راځي؟ هغه دي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اوس کوم دی؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة آیت نمبر 22 او 21 پدې کې رب صفات بیان شو. لہذا سورة البقرة دا بنیادی تربانه د رب العالمین صفات پدې کې الله رب العالمین بیان کړی دي. نو دا د دې په منځ کې ربط شو. یو ربط بل علماء بیان کړی دی چې په سورۃ الفاتحه کې د الله صفاتونه بیان شو، الرحمن او الرحیم. الله رحمان او رحیم دی. نو په دې سورۃ البقره کې بیا د بنو اسرائیل د نعمتونو تذکرہ شي. نو دا یو قسم د هغه رحمت تفصیل دی چې الله څنګه رحمان دی او څنګه رحیم دی. پر موږ نه معنی د رحمان او رحیم کړی دی. یو معنا موږ کړی و چې رحمان هغه دی چې څوک ته غواړي خوشحاليږي او رحیم هغه دی څوک ته نه غواړي خپکیږي. نو په دې بنو اسرائیل د الله ډېر رحمتونه نعمتونه شیو خو دې ناشکری وکړه، الله تعالی ته خپش. نو رحمان او رحیم جمله تفصیلات په دې کې راغلي دي. یو مشهور ربط د دې چې کوم بیان شوی دی غدا دی مشهور ربط 5 نمبر یا 6 نمبر چې سورۃ الفاتحه کې موږ د الله نه دعا وغوښتلې و، اهدنا الصراط المستقیم. الله موږ ته نه غلار راوخایا. دا سوال قبول شو په سورۃ البقره کې چې الله ویل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دا کتاب چې شک پکې نشته دا د متقینو لپاره هدایت ده، دا د مقتدیانو لپاره هدایت ده. نو هغه کوم هدایت چې موږ غوښتل او دا غي جواب ملاو شو. که تاسو هدایت غواړئ نو قران کریم کې ځان له وګورئ. من ابتغى الهدى في غیره اضله الله. نو قران نه بغیر ته څوک بل کتاب کې هدایت ګوري الله به بلاري. یوم نمبر ربطم پکې بعض علماء بیان کړی دی ادا ده چې په سورۃ البقره کې موږ ویل چې ایاک نعبد، الله موږ ستا بندگی کوو. اجمال او تفصیل دیتا وي الله موږ ستا بندگی کوو، ستا عبادت کوو. نو اوس په دې سورۃ البقره کې د هغه عبادت اقسام دي، لکه د مون ذکر پکښتا، د روزي ذکر پکښتا، د زکات ذکر پکښتا، د حج ذکر پکښتا، نور عبادتونه پکې دي. الله موږ ستا بندگی کوو، مونږ کوو، روزه نیسو، زکات ورکو، حج کوو، نور عبادت هم کوو. دا په دې وجبانی د بقره او د فاتحه په منځ کې د اجمال او د تفصیل ربط ده. د دې سورۃ نمونه کم کم دي. نیو هم د بقره نوم دی، سورۃ البقره. بقره پیژنې څه ته وایي؟ غوا ته وایي. په دې کې د غوا ذکر راغلی دی. بنو اسرائیلو په غوا باندې ډېر مهنت کړی او د هغې ذکر پکې دی. د دې سره سره د دې بل نوم دی سورۃ سنام القرآن. سورۃ سنام القرآن. سنام قب ته وایي، ګوپ اوښ د پاسه جي. سنام القرآن ورته ولې وایي؟ ځکه چې دا سنام د لرې نه ښکاري دنګي او قرآن کریم کې بقره د ټول لوی سورت د 286 آیتونه پکې دي. دومره ګڼ آیتونه په بل سورت کې نشته دی. 286 آیتونه سنام القرآن دی. څلورم نمبر د دې سورت نوم دی سورت الزهرا. زهرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. زهرا دا د حضرت فاطمه لقب دی، بی بی زهرا. نو سورت الزهرا د سورت زهرا ورته ولې وایي؟ دا په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت په ورځ باندې با یو چل کیږي. سبا کیږي وای تاسو
سورة البقره وای او سورة آل عمران وای. اقرأ الزهراوین، اقرأ الزهراوین دو پړقیدون کی سورتونه وای، البقره و آل عمران، بقره و آل عمران. ولی فانهما تأتیان یوم القیامه، دا دوانو سورتونه به د قیامت پر ورځ باندې راځي. کأنهما غمامتان، لکه دا د وریځو دو جوند دي، لکه یو وریځ او بل وریځ د وریځو په شکل کې برازي. او سوي وې دا دوانه برازي تحاجان عن صاحبهما، رب سبا د خپل صاحب په باره کې جګړه کوي. یعنی څوک چې سورۃ البقره او سورۃ آل عمران تلاوت کوي د قیامت پر ورځ باندې با په دې سخت ګرمۍ کې داسې د وریځو په شکل کې راشي آیاتونه، او یا راځي چې د مرغو په شان د مرغو لخکري دا براشي په دې سر باندې به ولاړي او د الله سو بحث کوي چې الله تعالی دا سړی به جهنم ته نه بوزي، دا سړی به جنت ته بوزي. صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی، په دې کو ته سورۃ زهرا ویلې شوی دی. څلورم نمبر د دې مشهور نوم بل دی، هغه ته سورۃ فسطاط. فسطاط په عربی کې خیمه ته شلټر. سورۃ فسطاط القرآن، طوا طوا او طوا، فسطاط القرآن دا د قرآن خیمه ده. سورۃ فسطاط القرآن د قرآن خیمه. خیمه څه ته وایي؟ په خیمه کې ټول کور را بني، نو په دې سورۃ البقره کې ټول قرآن را باندې. او سورۃ فسطاط القرآن ورته ولې ویل کېږي؟ په دې باندې خبر کوم درته. وې ځکه ورته وایي چې په دې کې عرض الاسلام باجمعه، قرآن په ټول باندې په دې سورۃ البقره کې پیښ شوی دی. عرض الاسلام باجمعه، ټول قرآن په دې سورۃ البقره کې دن را باندې. څنګه کې قرآن نه باندې دا خبرې باندې یاد کې یو ځبه د سبا په یاد باندې اورما چې چاته ویل چې وای نو وای ورته هغه دادی چې ټول قرآن مونږ کولاو کو په قرآن کریم کې شپږ خبرې دي. ټولې سو خبرې بکیری شپږ کمې. اول عقاید و ایمانیات، قرآن کې عقاید دي. دویم نمبر په قرآن کریم کې عبادات او اعمال دي، عبادات او اعمال، منځ او دس روزه زکات. دریم نمبر په قرآن کریم کې اخلاق دي. عبادت سره سره ایمان هم دې برابر شو، عبادت هم دې کو، اخلاق به د مسلمان جوړي. څلورم نمبر په قرآن کریم کې معاملات دي. معاملات مسلمانانو سره بستا معاملې راځي، د بندګۍ او د عبادت نه چا پته نه لګي سو پورې ساده غسه معامله نه راغلي. کله کله یو سړی ډېر زیات تا ته پاک کار کوي خو خلک به دې تنګي. په دې مشکات کې حدیث ده، موږ ته جون کې زنانه په درس کې هم شریک دي، نو د حدیث بیانوم هغه د لپاره خاص کړ. مشکات کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ذکر تراغه د حضرت عائشه خواته یو خزه ناسته وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خزه خواته نه کې ناسته، سید لاړو کمرې ته. نو کله چې دا خزه لاړ نبی علیہ السلام بارو ته عائشه د خزه سوګه ودا نه پیژنې وینا، ودا خزه چې تذکر من صلاتها و صيامها، چې ته ټول عمر د منځونو او د روزو قصې خلکو ته کې دا پیر ابیده کنه غرم کراغلی و منځونو چې کوي او روزي چې کوي، یا تذکر من صلاتها و صيامها، چې روزي منځونه مشهور دي. سم مشهور ابیده ډېر زیاته بزرګ خزه نه پیژنې الله رسول خدا خپل نه دا خلک یې صفت کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي منځونه خو مشهور دي، خو جبه څنګه ده؟ جبه ګاونډیان دي خوشاله دي خپه دي، خواخه ته خوشاله ده که خپه ده، انګور ته خوشاله ده که خپه ده، په کلاس کې دي استادان خوشاله دي که خپه دي. جبه څنګه وي؟ چې کو جبه هډه خطرناک ده. جبه خو سم لو کوي، لو پر چا پسې دا جبه را کولو کړي هر چا پسې لګیای، هیڅ څوک ته نه دی ماپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هي په النار، دا خزه جهنمی ده. په منځونه باندې څوک دور نه بچ کیږي، څوک ورته جبه چا په کنټرول کې نه راوستي. جبه په دیو جبانه د معاملاتو نه پته لګي چې دا انسان خدای او کبد دی. نو پنځم نمبر څلورم نمبر قرآن کې معاملات دي. پنځم نمبر په قرآن کې معاشرت، ژوند به څنګه دی، انفرادي ژوند به څنګه، اجتماعي ژوند به څنګه، معاشرت پکې دی. پنځه خبرې شولې. او شپږم نمبر پکې د خلافت ذکر دی او د نظامی زندگی ذکر پکې دی. قرآن کې نظامی زندگی د ژوند به څنګه دی، کم قانون لاندې به ژوند دی، خلافت او اسلامی نظام، نظامی زندگی، کوډ اف لایف. وې دا شپږ خبرې په سورۃ البقره کې موجود دي. شپږ خبرې په سورۃ البقره کې دي.
دا امام رازی رحمه الله فرمایي دلته د سورۃ البقره د سورۃ دغه باره کې د بقره باره کې دا داسې یو سورت دی د سورت دی چې دا سورت په دې کې احکام شرعیه ډېر زیات دي، احکام پکې ډېر زیات دي. احکام څومره زیات دي پکې؟ امام قرطبی دا خبر لیکل 1000 پکې اخبار دي، 1000 پکې نواهی دي، 1000 پکې احکام دي. دومره لوی دی. ما بل زه د تفسیر کبیر کتو نو دا خو لا ټول سورۃ البقره دی. سورۃ الفاتحه نه د سورۃ الفاتحه داغي په باره کې لیکلي دي. فاتحه باره کې په دې فاتحه کې 1000 مسلې دي، 1000 مسلې، الف مسائل پکې دي. ما ته سي عجيبه غو ښکارا شول چې 1000 مسلې فاتحه کې سړي هغه شکل شروع وکړ کنه بیا چې تفسیر کبیر ګوره ته چې 1000 نو 1 लाख نه بګې ډېری دی. بیا 1 लाख نه بګې ډېری مسلې دي. په دې وجه ورته استاد القرآن ویل کی قرآن خیمه ده، ټول قرآن په دې کې دن را باندې. په دې وجه باندې کله چې سورۃ البقره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله یاد کړله، حضرت عمر فاروق صاحب په 8 کال کې یاد کړی و نو بیا یې او حلال کړو، او حلال کړو په 12 کال کې نه 8 نه 12 کال کې زوی په 8 کال کې یاد کړ عبد الله ابن عمر، 12 کال کې حضرت عمر یاد کړی و او په 8 کال کې عبد الله ابن عمر دا سورۃ البقره په یاد کړی و. دا کدی کې مسلې ډېرې زیاتې دي او حضرت عمر صاحب چې کله دا سورۃ البقره په یاد کړی و نو او خپه کې حلال کړو، او حلال اول. لہذا په ختمونو کې ساروی حلال اول دا د حضرت عمر سنت دی، څه ګناه نه ده. ساروی حلال اول، او حلال اول، غوال حلال اول، بيزال حلال اول، میخ حلال اول، چرګ حلال اول، دا سنت عمری دی. او د حضرت عمر په باره کې خو نبی علیہ السلام فرمایي اقتدوا بالذین بعدی ابي بکر و عمر، زمانہ بس د ابوبکر عمر اقتدا وکړي. دا اسراف نه دی ګوره، ولې د اسراف د ګوره په ختم کې غوال حلال کړل او په دې کې او حلال کو یو په کیسه ته ویل کی یو بقره یاد کړو او خې حلال کړی. دا چې چا د سمینې نو هغه طرف باندې خرچه کوي، د چا چې د قران سمینې په قران خرچه کوي او د چا چې د ځان سمینې په ځان باندې خرچه کوي. بیا د دې صورت په باره کې مسند احمد رحمه الله لیکلی دي چې دا سنام القرآن د نبی علیہ السلام ویل سنام القرآن او نزلت مع كل آیت منها 80 ملکا، نزلت مع كل آیت منها 80 ملکا، و د هر آیت سره 80 فرشتي راغلي دي. نو 286 آیتونه پکې دي. نو په 80 کې چې ول ضرب ورکې نو 22880 دینه جوړيږي. 22880 نو 22880 فرشته د دې د نزول زمکه دراغلي په احترام کې د ردیه پروتوکول دی، پروتوکول کې وسره راغلي چې استقبال کول سره کله استقبال کوي نو خلک مخې ته وروزي نو دا سره ګناه خبره نه ده. دا دومره عظیم صورت ده. او د دې په اړه کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې سورۃ البقره ویل کېږي نو یفر منه الشیطان، شیطان دغه کور نه تختی. سورۃ البقره په دې وجبانه په کوم کور کې چې پیریانی، کوم کور کې چې پیریانی یک پیریان کورونه کې تنگولم کله کله بدبخت پیریان پکې د الله نه نه دیږي. پیریان مونږ منو، بدبخت پیریان پکې نو خلک تنگي را تنگي. نو چې کله په کور کې پیریان راشي ته زه بس کومه د وسنګ دموما اسم مکوا سار ما خام د سورۃ البقره تلاوت کوه پیرې پکې نشي پاتې کېدل. بیا بالکل پکې نشي. مونږ چې دا مدرسه جوړ کړې نه و د مشران ناشتي دا چینار د دې ځای خپل نوم دی، چینار د مدرسې د دې چینار نوم دی. په دې چینار کې او دا د مدرسې د خاص ځای چې کوم دی کنه د پیریانو په کور باندې مشهور ماما ده څه ده کنه پیریانو کور. د شاټه کې یو پروس کال یو ملګری و نو هغه ته یو ورځي ویلو ماته چې مولانا صاحب دا د سې ځای وکنه چې کله به ویلما گاډه چلو گاډه ویل زه به چې دې پور ځای ته رااله مکنه ویل ماسختن به ویل زه به ول په دې طرف نه راتلم دغلته به زه ولاړم مې چې وسو ملګری راسه پیدا شي چې ملګری به پیدا شو نو په ګاډي کې به راتلم ما به گاډه نه راوستو یریدو بدل ډېر زیات ډېر خلک دلته قسمه قسم قصې دي پیریان مشهور دي پیریان دي پلان دي ډېر مشهور. مونږ چې کله د مدرسې جوړه کړل نو خلکو ویل دي سادهګانو ته ګوره دلته ځان پرې پیریانو باندې وژني. بیا چې ما کډه راوړل نو ډېر خپلوان ویل بچونه به د الله خلاص کیو مو کوزه کې د مدرسې ته دا وګوره پیریان دي.
خو پیریان پکې حقیقت کې وو. کله چې موږ رالو په اول کال باندې دلته یو میاشت چې وشوله نو د عامې په دې کلاس کې پیریان شروع شو. په یو جنې پیریان رال، بیا په بل رال، بیا په بل 150 جنه کوچ رال. موږ څه غم پیدا شو خدای پاک دا مدرسه پیریان مشهور شي. نو بیا یو ملګری ته ویل ته راشه دا معلومات وکړه. نو هغه پیریان به ورسره وو. والله علم دا شي نو زما ډېر یقین نه راځي، خو خلک یې وایي. نو حقیقت دا دی زما رسه ډېر پیریان منمه، دم یې منمه، خو دا چېرې ماتې ویستلو دم مې کړ زما پسې یقین نه راځي. خو کیسه د کومې ده نو چې راغی نو ویل چېرې پیریان شته دی دلته د ګیر چاپېر زګونه کې ما دم کړل ولاړل دی نو هغه ځای ته لاړو هغه ځای ته لاړل. دې استاد چې د لیکلی راته یاد کړو ویل خوړت نه بره لاړل پیریان وتښتېدل. ویل دې ځای نه ویل لاړل. ویل ته زه په جنې باندې پیریان راولم چې لکه دلته وکنه. نو زمونږ ناس هغه ماشومان باندې برقې لګېدلې وې نو په یو جنې باندې پیریان راوستل. څه چوپې به وکړو پیریان پرې رال. نو هغه یو د ما ته السلام علیکم اصلاحي صاحب ما ته یې وویل سلام یې وکړو. والله علم چې شیطانۍ یې وکړو که رښتیا و پیریانو. نو سلام جواب وکړو. ناسو لکه یرم په سړي راځي چې یاره پیریانو خبرې شروع کړلې. نو ما ورته ویل دلته څه کوئ؟ زه دلته سبق وایم. دلته دلته سبق وایم په دې مدرسه کې. کم کتاب ته کېنې 40 ته ویل کینو مونږ نه 40 نوي ما وایو په کال باندې. ویل ته مونږ کینو سبق وایو. نو ما ورته سبق وایو د ماشومانو تنګ وي په خلکو راځي ولې. نو ویل تا زمونږ د کور د پاسه مدرسه جوړه کړې. ویل دا ته ښه کړي دي. ویلو دلته زمونږ کور. ویل دا زمونږ کور ران کو مدرسه دې پې جوړه کړل. ویل دا تا بد وکړل. مېل مخکې ستاسو کور و زمونږ کور. الحمدلله دقې ورځې نه پس دلته پیری نه ښکار شوی. شپږم کال دی هېڅ ته پیري پته نه لګي. په دې مدرسه کې مې یوازې شپه کړې ده بالکل تنې بالکل یوازې مې کړل. هېڅ د پیري په کړپ کش کړپ نه یم پوه شوی. خو داسې تېرېږه یم چې پیری دې نه دی که نه پیری چاته څه وایي. پیریان نه سړی ولیرېږي. موږ ځان له څه کار کتلی دی. او په دې سورت جن کې خو راځي چې پخوا به پیریان د انسانانو نه یېرېدل. دا پیریان به د انسانانو نه یېرېدل. خو وروسته داسې و چې انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. انسانانو کې یو رانه راغی دی د پیریانو یېرېدل نه پناه به دې غوښتل تکبر یې ولې زیات کو اوس هغوی رالګي موږ یېرئ بېرته. بهر تقدیر کوم ځای کې چې بقره ویلې کېږي پیری به دې تښتي. مدرسه کې الحمدلله قرآن ویلې کېږي پیریان تښتېدلي دي. کم کور کوم چې پیریانې نو هغه ځای کې بیا تاسو سورة البقرې تلاوت کوئ په خپله نه شئ بس موبایل ولګوئ چې په هغې کې سورة البقرې او تقریبا داسې څومره وخت کې به ولګي 30-35 منټ د بقرې په تلاوت باندې لګي. کور کې ولګوئ موبایل انشاءالله پیریان به د هغې نه تښتي. شیطانان به د هغې نه تښتي. البته کم پیریان چې دینداره پیریان دي قرآن وایي به راځي د دې پیریان مراد شیطانان دي. کم شیطانان چې ورانۍ کوي نو به تښتي. نور خو په کوم ځای کې چې آبادي نه وي هلته پیریان چې کله آبادي راشي پیریان د هغې نه بیا تښتي. دا سورة البقره شوله. د دې سورة البقره فضایل احادیثو کې راغلي دي. لکه یو په هغې کې هم دقه دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې لا تجعلوا بیوتکم مقابره. د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. ولې؟ په مقبره کې څوک مونځ نه کوي تلاوت نه کوي. لہذا تاسو هم په کورونو کې داسې مه کوئ چې مونځونه بیخي پرېږدئ او ټول مونځ په جومات کې کوئ. لا تجعلوا بیوتکم مقابره د حدیث مطلب علماو دا ویلی دی چې څه مونځ په جومات کې کوئ او څه مونځ په کور کې کوئ. او په کم کور کې چې بیا حدیث کې راځي چې فإن البيت الذي تقرأ فيه البقره يفر منه الشیطان. په کم کور کې چې بقره نو شیطان دې تښتي. لہذا په کورونو کې تاسو تلاوت کوئ مونځ کوئ قبر ته مه جوړوئ. دلته یې مسله د علماو کوي چې په ادیره کې تلاوت کول جایز دي او که ناجایز. دا یو مسله ده اختلافي مسله ده. څه علما د دې د جواز قایل دي او څه علما د دې د عدم جواز قایل دي. کم علما چې د جواز قایل دي وایي د حرمت دلیل نشته دی نو بس جایز دی د قرآن تلاوت سړی دی کوي که نه. او بل هغه مشهور حدیث دی کوم چې بهقي کې دی چې نبي علیه صلات وسلام صحابي عبدالله بن عمر فرمایي چې کله مړی وشي نو د هغې سر ته د سړی د سورة البقرې لومبي آیتونه وایي او خپو ته د سورة البقرې اخري آیتونه وایي. دا قرآن دی که نه. یا په صحیح مسلم کې هغه یو راغلی دی چې یو صحابي وصیت کړی و خپل ملګرو ته چې کله زه مړ شم نو زما قبر ته به تاسو سورة البقره ووایي. نو دا قرآن دی که نه. قرآن ویل خو جایز دي. کوم علما چې نه دي قایل هغوی یو عجیب غوندې استدلال کوي. هغه استدلال داسې دی ګوره دې حدیث ته وایي ګوره دې په مقبره کې تلاوت کول نه دي پکار ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې لا تجعلوا بیوتکم مقابره. د کورونو تاسو مقبرې مه جوړوئ. وایي د دې نه معلومیږي دا چې تاسو په مقبرو کې تلاوت مه کوئ. څنګه معلومیږي؟ دې نه خو نه معلومیږي که نه. لا تجعلوا بیوتکم مقابره.
د قبرونو نه ته د کورونو مقبرې مه جوړوئ. وایي د دې نه دا معلومیږي چې په قبرستان کې تلاوت مه کوه. څنګه معلومیږي؟ وایي ځکه چې په قبرستان کې څوک تلاوت نه کوي که نه، په قبرستان کې څوک مونځ نه کوي، تلاوت پکې نه کوي او په کور کې خلک کوي، نو دې نه معلومه دا شو چې په قبرستان کې تلاوت هم مه کوه او په دې کې مونځ هم مه کوه. والله اعلم. علماء ته کړی استدلال، خو ذهن په دې باندې زما تسلي نه کېږي چې څنګه به د دې نه دا ثابتېږي چې دې حدیث دا معلومه شوله چې په کوم قبرستان کې چونکې تلاوت څوک نه کوي، په قبر کې مړی تلاوت نه کوي، تاسو به کې مه کوئ. د نورو نصوصو نه هم دا معلومیږي چې کول جایز دي. د علماء اقوال پکې شته دی، خو غوره موږ ته دا ښکاره کېږي چې سړی تلاوت کولی شي. خو داسې یو خاص رسم جوړول زموږ په د علاقو کې پخوا یو طریقه وه چې کله مړی وشو نو سبا سهار به ټولې زنانه به لاړې سپارې به یې وړلې وو، هغوی به تلاوت کوم. دا طریقه ټیک نه ده، ځکه ښځې به ادیرو نه ځي، ښځو باندې پابندي ده. سړي به ادیرې له ځي، ښځې به نه ځي. د زیارت القبور مسله یاده کا چې د ښځو په باره کې نبي علیه السلام فرمایي لعن الله زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. په هغې ښځو د الله لعنت دی چې قبرستان نه ځي، ادیرو له ځي، نه به ځي. او والمتخذین علیها المساجد والسرج، او چې په قبرستان کې جماعتونه جوړوي او په دې کې ډیوې لګوي، نو په دې باندې د الله لعنت دی. لهذا ښځې به نه ځي. سوال لځي ښځه به خپل خاوند قبر له هم نه ځي، د پلار قبر له هم نه ځي. او د هغې په باره کې امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي که چېرته پرده کې ونه تلی شو، که پرده نه ونه نشي تلی بیا. لهذا د مزاراتو چې دا کومې زنانه ځي پردې مردې نه کوي، نو دا خو ناجایز دي. حضرت عایشه رضی الله عنها به وایي په خپل کمره کې رسول الله هم دفن دی، خپل پلار حضرت ابوبکر هم دفن و. نو هغه به له ورتلله، خو چې کله حضرت عمر په دې کمره کې دفن شو نو بیا به چې ورتلله لوپټه به یې په سر باندې راچوله، ویل چې اوس پکې پردی سړی دی، مړی خوینې نه، چا لیده نه، خدا د هغې هغه احترام دی او ادب دی او شریعت باندې د هغې عمل دی چې اوس چې زه ځم په پرده کې به ځم، ځکه په دې کې پردی سړی دی. لهذا زنانه که ادیرې له ځي پټ مخ به ځي، زنانه چې ادیرې له ځي په پرده کې به ځي، د خلکو مخ کې به نه ځي. دا د قبرستان مسله ده او بیخي سختي پکې نه دي کول پکار. د سورة البقره بله خبره په دې کې د دې صورت موضوع ده د دې صورت موضوع ده. موضوع د صورت دا څومره چې دا اشاعت والا علما دي، پنځپیري علما، هغوی ورته دعوه د صورت وایي. نو دعوه او موضوع یو شی دی، موږ ورته موضوع وایو. د صورت موضوع، د صورت چې کومه موضوع ده نو هغه د هر صورت موږ بیانو. د دې سورة البقره 4 موضوعات دي، مشهور موضوعات 4 دي. توحید مسله پکې ده، دویم رسالت پدې کې بیان شوی دی، دریم انفاق فی سبیل الله پدې کې بیان شوی دی، څلورم جهاد فی سبیل الله پدې کې بیان شوی دی. دا څلور مسلې پدې کې په تفصیل باندې دي. ها نورې پکې بیا شته دی، منافقانو بحث هم پکې دی، خو د منافقانو سره هم دا ټول جګړه په توحید باندې و، د کفارو ذکر پکې دی، بني اسرائیلو ذکر پکې دی. او بنیادی طور باندې پدې کې څلور خبرې دي، توحید، رسالت، انفاق او جهاد. د دې سره سره د سورۃ البقره او د سورۃ آل عمران د موضوعاتو موافقه ده. دا څلور موضوعات په آل عمران کې دي، توحید، رسالت، انفاق او جهاد په آل عمران کې دي، او توحید، رسالت او جهاد او انفاق په سورۃ البقره کې دي. فرق دا دی چې د خطاب چې کوم طرف دی نو دا په بقره کې يهوديانو طرف ته دی او په آل عمران کې عیسایانو طرف ته دی. دغه فرق دی. یعنی دا څلور دعوتونه په مسلمانانو ته او يهوديانو ته دي په بقره کې، او دا څلور دعوتونه په آل عمران کې عیسایانو ته مسلمانانو ته. دغه د منځ فرق دی، د منځ فرق دی. قرآن کریم باندې هر چا خپل مهنت کړی دی او تفسیر باندې او چا قسمه قسم خبرې پکې کړې دي. یو خبره بزه پکې وکما، تاسو پکې بار بار ویلي علماء بیانې او اکثر د اشاعت د علما دا مسله ډېرې بیانې، کوم چې علما اشاعت والا دي، پنځپیر علما، او هغوی وایي چې دا قرآن کریم چې کوم دی، قرآن کریم دا د مولانا حسین علي صاحب کوم چې د مشایخ استاد دی، دغه تحقیق دی چې قرآن کریم کې 4 مضامین دي. من د الله پکې 4 صفتونه دي وغړ غړ. یو خالقیت دی، یو ربوبیت دی، یو رحمانیت دی، یو مالکیت دی. یا د په خبره دوه کای د نشو له خیر دی، پیری والا خبره ده. د الله خالقیت صفت پکې دی، ربوبیت پکې دی، رحمانیت پکې دی، مالکیت پکې دی. 4 حصے قرآن دی وایي. او دا هر حصہ د قرآن کریم د الحمد نه شروع شوی دی وایي. او بیا یو بل عجیبه خبره پکې کوي، دا 4 واړه حصے په فاتحه کې وایي موجود دي. څنګه د زه خو کوم تاسو ګوره، الحمد سورۃ الفاتحه د الحمد نه شروع ده، دویم سورۃ آل عمران انعام د الحمد نه شروع ده، دریم سورۃ الکهف د الحمد نه شروع ده، څلورم سورۃ سبا د الحمد نه شروع ده. څه ده کنه؟
فاتحه الحمد ده، انعام الحمد ده، کهف الحمد ده او سبا الحمد ده. نو ابو دې څه وای د سورۃ الفاتحه نه د سورۃ الانعام پورې وحی سا، د انعام نه کهف پورې 2 سي، د کهف نه سبا پورې 3 سي، او د سبا نه د اخره پورې 4 سي. نو په دې اوله حصہ کې خالقیت بیان شوی دی، په دویمه حصہ کې ربوبیت بیان شوی دی، په درېمه حصہ کې رحمانیت بیان شوی دی، په څلورمه حصہ کې مالکیت بیان شوی دی. او دا مسلې چې دی وای دا ټولې فاتحه کې دی. وای څنګه په الحمدلله کې خالقیت دی چې موږ الله پیدا کړو نو صفت یې کو، په رب العالمین کې ربوبیت دی، په الرحمن الرحیم کې رحمانیت دی، او په مالک یوم الدین کې څه دی؟ مالکیت دی. خو ما سه سار دې څه کورو کو سار مې قران راواغستو، ما دې باندې لږ سوچ کو، زه کوشش کوم چې کله د څه رائے وینه مې بیا په خپل یو تدبر کوم. زما بس تدبر یو خپل وس مطابق کوم. ما قران کله کو دا طالب واسو مل تر شامل د قران تر ولا معلومات خو د قران کې معلومیږي چې دا الحمدلله کې 15 دي سلور نه دي. اسی ما سوچ کو تلاوت وس کم کو مخکې تلاوت ډیر کوم، ما چې ما ته د سي اندازه معلومیږي چې ما کله طالب مو بیزاوی ویله بیزاوی کې دا مسله ما ته یاد و 2006 کې چې قران کریم کې 15 سورته د الحمدلله شروع دي سلور نه دي. نو پیدا مې کو سورته فاتحه هم د الحمدلله شروع ده. ها والله علم چې دا علماء دغه مسله بیانې او ټول علماء د شاعت دغه مسله بیانې. مولانا سیب دا مسله بیانوي چې سلور دي 15 دي. ها درته وخم بیا وای چې د مولوی صاحب ځان نه ویل کو دا سره سورته فاتحه 22 پارا کې چې د پته ولګي دا د الحمدلله شروع ده. ها سورته فاتحه د یاسین نوړان دی دا ده. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد بالخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. په دې وجبانه الحمدلله 15 دي سلور نه دي. نو په دې کې بس مضمون من بیانو بیا اوس خپل اجتهاد وکړو. نو په دې کې دسي معلومیږي چې په دې کې راغلي د فاطر السماوات او فاطر معنا دا د چې مبدع السماوات په ناشنا طریقه باندې. نو په دې کې د الله صفت د خالقیت ده، او الله خالق هم دی او بارئ هم دی، والله الخالق البارئ. یعنی په دې کې دا مضمون هم دی چې د الله تخلیق د عام خلقو تخلیق نه جدا دی، الله مبدع دی، الله بارئ دی، او الله خالق هم دی. په دې وجبانه هر چا به خپل بحث کړی دی او قرآن کریم نه څوک مړیږي نه. قرآن کریم کې هر څه موجود دي. او دا د دې مضامین مستمخ کې بیان کړ. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله الرحمن چې ډېر بې اندازې مهربان دی، الرحیم او همیشه مهربان دی، همیشه مهربان دی. الف لام میم دا بحث باندې کوم ان شاء الله. دی حروف ته حروف مقطعات وي. حروف مقطعات یعنی دا مرکبات هم ندي او مفردات هم ندي، بلکې دا حروف دي. حروف تاسو کله چې بحث د معرب او د مبني کوي کنه، معربات او مبنيات، نو پاغي کې راځي چې حروف چې دي نو دا ټول مبني دي. کم حروف؟ حروف جر، حروف عطف، دا کم حروف چې دي؟ حروف ناصبه، حروف جازمه. دا کم حروف چې دا خو معرب هم ندي مبني هم ندي، ځکه دا حروف مقطعات دي، جدا جدا به دا حروف دي، حروف مقطعات. او حروف مقطعات ورته په څه وجه باندې وایي؟ په دې وجه ورته حروف مقطعات وایي چې دا مقطعات ما د قطع نه دی او دا جدا جدا ویل کېږي. الف لام میم دا حروف مقطعات په قرآن کریم کې د یو کم دیر سورتونو په اوایلو کې راغلي دي. یو کم دیر سورتونو په ابتدا کې حروف مقطعات راغلي دي، حروف مقطعات. او دا حروف مقطعات دا چې کله راجمع کې د دې نه 14 حروف جوړیږي. ها ټوټل حروف سو دي 14 دي، 14. او په قرآن کریم کې چې کوم ذکر شوی دی نو دا 75 جوړیږي تقریبا، چې حساب کې 75 حروف مقطعات. بیا د علماء راجمع کړي دي چې دا په یو جمله کې راجمع کې نو ټول 14 حروف دي. نص حکیم قاطع له سر، نص نون سواد، حکیم حا کاف یا میم سلور، نص حکیم شپږ شو، نص حکیم قاطع، قاطع کی سودی سلور دی کنه، نص شو، لس شو، له کی دو دی، دولس، او سر کی دو دی سینورا سوارلس. نص حکیم قاطع له سر، یعنی حکیم انسان په خبره کې یقیني وي، په دې کې راځي، په دې کې راجمع شوی دی، علماء راجمع کړل. شیعاګانو یې مجموعه جوړه کړل. اهل تشیعوي د سره صراط علی
حق نمسكه صراط علي د علي سے بلارا حق حق دا او نمسكه موږ په دې منګول لګو دا تاسو حساب کې صاد را الف تا صراط علي دريدي ست شو صراط علي حق دوا نمسكه پنځو دا 9 5 14 جوړي تقریبا دا حساب کې تاسو نو دا سوال شروع کی 15 قسم دي په قرآني کریم کې وحدانيات ثنائيات ثلاثيات رباعيات خماسيات یو یو دي لکه قاف او نون دوم دي لکه یاسین او طه او حمیم درې راغلي الف لام را سلورم دي الف لام میم را پنځم دي کاف ها یا عین صاد حمیم عین سین قاف دا 15 قسم راغلي دي حروف مقطعات هذه حروف مقطعات مقصد سره جدي حروف مقطعات مقصد کې د مختلف تفاسیر چې کله موږ ګورو نو پدې کې 14 اقوال ذکر کړي دي خو 14 واړه نه ما ځکه باقي غیر ضرور ډیر زیات دي بس پدې کې مشهور اقوال ز تاسو د سره 15 چې کوم مشهور دي بلکې دا کې شپږ 15 اقوال یو قول پدې کې دا ده زاد المسیر او د نورو کتابونو ذکر کړي دي یو دا ده چې دا حروف چې دي دا د متشابهات نه دي بس اول خبردار د قران کریم سو محکم دي س آیتونه سو متشابه دي فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل متشابهات هغه ته چې لا يعلمها الا الله دې په مفهوم باندې والله کوي بل څه نه کوي لهدا د الف لام میم معنا جلال الدین سیوطی کړه الله اعلم بمراده بذلك الله اعلم بمراده بذلك دې حروف په مراد باندې والله کوي دې په مراد باندې کوي قران کریم دې و مراد نه کوي نو راي پکې دا د متشابهات دي او حضرت ابو بکر د دې په باره کې وایي چې لله عز وجل فی کتاب سر ابن جوزی وایي د الله رب العالمین په خپل کتاب کې یو راز دی وسر الله فی القرآن اوائل السور او د الله راز په قرآن کې د سورتونو د اوائل دی لله عز وجل فی کل کتاب سر د الله په هر کتاب کې یو راز دی مطلب تورات انجیل زبور په دې کتابونو کې الله د راز یو خبره پیغمبر ته کړی او قرآن کې مشته وسر الله فی القرآن اوائل السور په قرآن کریم کې د الله رازونو د سورت په ابتدا کې جدا سری دالي دا د الله راز دی سر الله تعالی فی القرآن او د هر کلام سری راز دی دا راز الله ته معلوم دی او سوال دی چې دا راز پیغمبر ته معلوم کنه معلوم مونږ ته پیغمبر نه دی ویلي څوک چې پیغمبر ته معلوم زکه دی چې پیغمبر ته نه دی معلوم به مقصد څه دی څوک چې نه راز خو چې دویم کس دی وای خلاص پاتې نشو او پیغمبر ته الله فرمایي چې یا ایو النبی بلغ ما انزل الیک من ربک ټول هر څه په تبلیغ کې پیغمبر ته نه دی معلوم سابق سی علیه رحمت بویل الله دې مونږ جنت ته بوزي نو جنت کې بیا الله پاک ته پوښتنه کوي چې الله د الف لام میم سمانا ده د کاف عین صاد سمانا ده د دې حروف متشابهات او مقطعات د دې تپوز د الله نه جنت کې ان شاء الله کوم ته الله راوړي والله دې موږ ټول جنت ته بوزي یو رائے دغه ده چې دا د الله راز ده او دا متشابهات دویم نمبر رائے چې کوم قاضي بیزاوی لیکل دا غدا ده چې اصل کې دا حروف مقطعات دا تحدي ده ال الكفار تحدي معنی چیلنج ده کله چې په قران کریم باندې مشرکانو اعتراض وکړ دا د الله کتاب نه دی او د بازي مفسرون د سیده خبر لیکل زاد المسیر کې ابن جوزی د لیکل چې نبی علیہ السلام کله قران بوي دی په پړق کې والے شور به کو او چې د دې کتاب اړو اهمیت نشته دا سیده موږ هم جوړولې شو نو الله رب العالمین په قران کریم کې دا حروف را نازل کړل او نبی علیہ السلام ته وی چې ودی ته چیلنج ورکا چې قران کریم ما د دې حروفونه جوړ کړی دی د دې سواد حروفونه ما قران جوړ کړی دی کاف یا عین صاد او حمیم الف لام را تاسو راشي دې کتاب جوړ نو دا تحدي ده چې دې حروف هجا یو کم د الفابېټس حروف هجا دي د دې نه ما قران جوړ کړی دی که تاسو کې د لیاقت او استعداد وي او تاسو قران جوړ کړئ دوی سه مهنت کړو او په خپل باندې بیا ویل چې رداله سکت کړي کله چې قران کې 15 چیلنجونه راغلي تاسو قران جوړ کړئ لس سورتونه جوړ کړئ یو سورت جوړ کړئ یو آیت جوړ کړئ نو دی وی یو شی جوړ کړو سورۃ البقره پس یو شی جوړ کړو چې یا ایها البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فمأواكم السقر دا خبره ده انسان غوا مال له غوا د الله کې جهنم ته بلار شي دې مضمون شته په خپل بس خلکو خندل چې بشرمونو مشرمونو مردام لا څه کلام دی بس خبره لہذا چا د قران په شان کتاب نه جوړ کړي
لبید ویلی کو نو د قران نه پس نظم نشم ویلې شعر نشم ویلې لہذا دا تحدي الى الكفار دی که سره وای چې زه عربي پوهیږم راشه په قران باندې ما پوهیږم د قران بشانی ته کتاب جوړ کا دو شو. دریم نمبر معنا د عبد الله ابن عباس نا نقل لا عبد الله بن مسعود نا سعید بن جبیر نا وې د دې معنا دا ان الله اعلم الف نا انا د لام نا الله او د میم نا مراد اعلم ان الله اعلم د دې معنا د الله يم پوهیږم د دې دا معنا دا احتمالي معنا یې شوی دا. سلورم نمبر یو بل معنا د ابن عباس ته نقل کړل امام ابو صالح. سلورم نمبر هغه سوې وې دا قسم نه قسم دا قسمونه دی وې الف لام میم قسم دی او کاف عین صاد قسم دی څنګه قسم دی وس الله کې پوهې دی دا قسمونه دی الله کړی دی څنګه دا د ابن عباس دا راي نقل لا. پنځم نمبر یو راي دا او د ابن عباس نقل لا وې دا حروف دي د اسماء دا مطلب دا د اسماء د نومونو حروف دي نوم نه دی نوم په تور مثال د چا نوم دی سعید او څو دوی سین 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 وته وي د چا نوم دی وفاق او څو ته وي چې اقافه نو دی وی کنه وي انها حروف من الاسماء دا د اسماء حروف دي اصل کې دا اختصار د اختصار زه ان شاء الله په دې کتاب کې سوخه اختصار دی بنیادی تربانی وی څنګه دی وی دوه قسم دي وی د الف نه مراد الله دی د لام نه مراد جبريل دی او د میم نه مراد محمد دی. ابن عباس وی مطلب دا الله د جبريل په واسطه د قران محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل کړی او ابن عباس بل تعبیر د څه کړی دی امام ابو العالی نقل کړی دی چې د الف نه مراد الله دی د لام نه مراد لطیف دی او د میم نه مراد څه دی مجید دی. دا د الله د نومونو حروف دي الف نه مراد الله د لام نه مراد لطیف او د مجید د میم نه مراد مجید دا د اسماء او حروف راغستې دي. دا دی شپږم نمبر امام مجاهد رحمه الله ویلي دی وای دا اسماء القرآن دي دا قرآن نمونه دي د قرآن نمونه دا اسماء ویلي د قرآن 75 نمونه راغلي دي نو دا الف لام میم د قرآن نوم دی. وم نمبر راي پکې دام چا ویل دی چې دا د سورتونو نمونه دي سورتونو یو نمبر سورۃ البقره دی بل نمبر څه دی الف لام میم دی بق وغیرہ وغیرہ. دا دوه قول په دې کې معروف دي صحیح اقوال یو قول دا دی چې دا تحدي د کافرانو ته چیلنج دی دویم دا چې دا د الله راز دی راز به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې افشا کیږي متبل السرائر. البته احتمالي معنی ابن عباس کړی دی ما دا ویل چې ان الله اعلم یو معنی دا کړل ان الله اعلم یو معنی دا دویم معنی دا چې الله لطیف او مجید. دریم احتمالي معنی دا شوی دی چې الله جبريل او محمد صلی الله علیه وسلم مطلب دو خبره زبده کوم او دا خبره ذهن کولاو کې پوه شو دې خبره زه بل خبره هم کوم بیا هغه دا چې یا خدا متشابهات دي منګه تفویض چاته وکړه الله ته وکړه تفویض چاته وکړه الله ته متشابهات. دویم دا چې نه د دې منګه احتمالي معنی را وباسو یی تاویل وکړو نو احتمالي معنی مم ته خودل او تاویلات هم ته مو خودل په دې ځای کې دا ځای تفهیم القرآن کې الف لام میم لاندې مولانا صاحب په دې حروف مقطعات باندې خبره کړله او په دې باندې د بازي مولیان نه پوهیږي نو اعتراض یې کړی دی زه په پوهه کوم. دا عبارت د اردو واورئ لیکلی دی وہی حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں. مولانا وہی چې د قرآن کریم په بعض صورتوں کی حروف مقطعات تھی جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیبی بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا. وہ ادھر سے محملات نه دي بلکې قرآن چې د کم دور په اسالیبو کې بیان شوی دی وي په هغه وخت کې د خلکو په کلامونو کې حروف مقطعات به استعمالېدل نو الله هم استعمال کړل. خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے. وی خطیبانو هم دا اسلوب بیانو او شعراء هم په دې اسلوب کې خپل شعر وایو. چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہے ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہے. وسم چې کلمن د جاہلیت کلامونو چت کو نو دا بغشتا چې باغی کوم حروف مقطعات موجود دي. اس استعمال عام کی وجہ سے مقطعات کوئی چیزتا نہ تھے. و دې مقطعات د دې استعمال عام د وجن حروف مقطعات سے نامعلوم شے نو جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو. دا یو خبر مولانا کړل اعتراض پدې دی جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو. و دا دسه عجیب شے نو چې څوک وي هغه په پويږي او چې څوک اوري هغه په نه پويږي. و دې نه بلکې عام خلک په پويدل متکلم په هم پويدو سامع په هم پويدو بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے. سامعین به پودل چې دین خلق مراد څه ده
متکلم به خبر وکړه سامع به پوه شو چې دا څه ویل غواړي نور اعتراضونه کړی دي او دا اعتراض چا کړی نه دی بیا مولانا وی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہو دسی حدیث میں نشتا چې دې حروف مقصد یو صحابي د پیغمبر نه تاسو کړی ځکه پوی دل پدې باندې هغه وی او بیا یو خبره کړی دا وی دا یو اسلوب دې تمنګ هغه یو قسم کمیونیکیشن سکلز وته په دې جدید ژبه کې وی کمیونیکیشن سکلز سره چاته خبره کوي څنګه کمیونیکیټ کوي څنګه چاته رسي نو په زمانه کې کمیونیکیشن سکلز دا په دې طریقه به خلکو خپل خبره کنوي کوله بیا مولانا وایي چې په وروسته زمانه کې دا اسلوب خلکو پرې خودو بعد میں اس اسلوب عربی زبان بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا وی ورستو دا اسلوب په عربي ژبه کې پاتې شو استا بیا چا نه استعمالو په خو استعمالې دو وسه څوک نه استعمالي یو خبره کړل اور اس بنا پر اور شپارس قول په کې ذکر کړی دي چې دا معنا متعین کولو تګران دي دا هغه اعتراض دی نو علما او مفتیان او مشایخ اعتراض وکړو چې تفهیم القرآن خو خلکو ته وی چې قرآن کریم په ټولو رک دی وی چې مفسرینو ته دا معنی نه دی معلوم صرف مودودی سے پدی باندې پوه شو دا خبر مولانا په کوم ځای کې وکړه دا اوس عجیبه غونې خبره ده مولانا صاحب خو ټیک خبره کړې ده کنه چې دا اسلوب په خوا وو خلک په پوهېدل اوس ختم شوی دی لہذا دا اسلوب مفسرین 100 سال کې په قرآن څوک نه پوه شي زه په پوه شم نو ته اوس تعرف ته بل نه ورځي دا خبره په تفهیم کې شته دا کله مولانا کړل خو عام خلک نه پوهېږي نه عام خلک چې کله ورته وایي وګوره دا تفهیم القرآن د پلاني جیل کې دی وایي او دا ټیک خبره کوي بے علمه جاهله متعصبه ځان په نه پوهه کې البته زبتا ته وسوخه ما دوه حواله در کوم چې آیا مولانا صاحب دا خبره ټیک کړی او غلطه کړی دا زما مخکې د زاد المسیر علامه ابن جوزی رحمه الله چې دا سوی دا خبر زاد المسیر هم کړل بیا په هغه اعتراض وکړ کنه باقي خو نشي کولای زاد المسیر کې علامه ابن جوزی رحمه الله دا خبره کړی دی چې آو په خوا زمانو کې بده سه کېدله چې خلکو په کلام عربی کې دا قسم الفاظ بیانول او مضمون دی والسادس انها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها وشپږم رائے دا چې دا هغه اسلوب دی رمز اسلوب الذي تستعمله العرب في كلامها چې عرب په خپل کلامونو کې بیانول دا خو ابن جوزی دا خبره کړله بیا وی یقول الرجل للرجل هل تا الفاظ دغورا وی څنګه وی یو سړی بل ته ویل چې تا څه ته وی تا خلک ماشوم چې خندې وی تا دې څه وی کنه او یا څوک چاته وی تا مطلب دا کار تا کړی دی خو عربو دې لپاره نه کو وی په یقول له بلا وی هغه ورته ویل چې آو دې څه مطلب لکه موږ ته وی تا وی آو نو په عربی کې بچا ویل چې تا وی هغه ویل چې بلا دې څه مطلب په دې تا باندې با د حروف قطعات دي کنه دا مخاطب پوښ وی بلا آو وی مطلب یې سو یرید هل تأتی مطلب تا سبب راځي زمون کا ابل بلا آو انا اتیکا دې خبره کې غلط څه شته اصلا څه به غلط دي هل تأتی ول آو سبب راځم نو غلط پکې څه دي او سیب غلطه کړې ده او بیا وی پدې کې باقاعده شیرونه دي وی څنګه وی قلنا لها قفی لنا فقالت قاف قرآن کې دي قاف والقرآن المجید قاف قرآن کې دی او شیر دی دای کنا چې قلنا لها قفی ما ورته ویل چې ودرېګا لنا مونږ ته فقالت هغه ویل قاف هغه ویل چې قاف نو ودرېګا ویل قاف په او قاف دې څه مطلب دی دې مطلب ویل دا دی وی نادوهم ان الجموا الاتا قالوا جميعا كلهم بلافا دا بل یو شعر ویل دی نادوهم ان الجموا الاتا قالوا جميعا كلهم بلافا ویو تاو کو بل وتپاو کو د دې څه مطلب دی وی आवाज وتوکي چې الاتا الا ترکبونا په گاډي کې نه زئی سوار نه زئی د تا معنا الا ترکبونا وی دی بوته ویل قالوا جميعا كلهم تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 اغم پدې کې دا خبره پدې صفحه نمبر 156 57 کې کړل نو دا په کې اخیری خبره کومه پستنګېږم مو بیا بدر ختموم چې امام قرطبی رحمه الله هم دقه خبرې کړې دي وسوي وقت دا یو قول ویل دی وی واختار هذا القول الزجاج وقال وبسوي وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعه نظما لها ووزعا بدل الكلمات التي الحروف منها دا خبر قرطبی کړل دا
تکلمت العرب بالحروف المقطعه نظما لها، په نظمونو کې باقاعده دا الفاظ استعمال کړل، ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها، او د بعضی کلماتو په ځای باندې دا حروف استعمال کړل. نو هغه شعر ویل دی قلت لها قفي فقالت قاف، دی ویل دی. او لاندې دی یو بل شعر ویل دی وی بالخير خيرات وان شرا پا ولا اريد الشر الا انت. دې څه مطلب دی؟ وی وان شرا فشر، کدی مطلب دا دی ان شرا فشر، او الا انت معنا الا انت شاء. او اقبل شعر دم ویل دی نادوهم على الجموا الاتا قالوا جميعا كلهم الافا. دینه معلومه دا شو چې مولانا صاحب ټیک خبر هم د قیم مولانا کړل. د حروف مقطعات او صحیح بحث مولانا مودودی کړی دی. اردو تفسیر کې بل چا کړی نه دی سره، دسې خلکو ته وایا غلط نه دی، بل چا کړی نه دی. او شاه کشمیری سے خبره کوله چې الناس اعداء لما جهلوا، الناس اعداء لما جهلوا، خلق د هغه څه دشمنانی چې نه پیژني. پخوا زمونږ د دیروجانو باره کې خبره مشهوره ده، دروغ دی خو مشهوره ده، وایي چې کوهستان ته چېرته دغه تلی او دا بره د زمونږ کوهستان به پخوا د ټول دیر ته کوهستان وایو. کله چې انګریزان په دې ځای باندې وو په دیر کې او نوابي دیر وو، نو نوابي دیر به داسې کول چې تعلیم یې د خلکو نه ورکوو. نو د انګریزانو داسې یو منصوبه جوړه کړې وه چې موږ داسې کار وکړو چې په دې دیر کې موږ تعلیم عام کړو. تعلیم نو نوابي دیر په دې پوهېدو چې بالفرض کما تعلیم عام کو خو زما نوابي خو رانځي. نو هغه یو کار کړی دومره هوښیار و، دا انګریزان په جیب کې راغلي وو. وی دې د غرونو خلکو ته ویل کوهستان یو ځای بل خلکو ته چې کله دا جیپ راغی نو تاسو بس واخه بو ته کې دی بوتاو بو ته وکي او دا ټیرونو بل چاپی کوي. نو هغه چې کله جیپ راغی انګریزان را پوښ چاوته بوتاوي کړی دی او سو بو تر ټیرونو چاپی کوي. انګریزان چې دا څه کوي تاسو؟ وی چې دا ستړی شوی نه دی، دا وګی شوی وي چې خوراک وکي. نو وی نواب ته وی چې ګوره دا خلک دومره زیات جاهلان دي چې دوی ګوره په دې خبر نه پوهېږي. نو په دې طریقې د دیر نه تعلیم ویلري په دې طریقه باندې. نو ګوره الناس اعداء لما جهلوا، په دې بنیاد باندې حروف مقطعات مبارک دا یو خبره وشو. لا نور پکې ډېر بحثونه دي خټول خو نه ختمېږي، په دې باندې اکتفا وکړو. الله رب العالمین دې موږ د قرآن په صحیح فهم باندې پوهېږي او د قرآن فهم دې الله موږ له راکړي. کم فهم چې الله اهل بیت له ورکړه، قرآن کریم صحیح فهم الله اهل بیت له ورکړی. حضرت علي صاحب ویل کنه زما څه په دې کاغذ کې څه دي، په دې کې را څه فهم د قرآن دی بس، او په دې کې د بعضې مسلې دي په قرآن باندې ښه پوهېږو. الله د اهل بیت په شان د صحابو په شان په قرآن باندې پوهېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین. یو کس تپوس کړی دی چې امین د دعا نه مخکې ویل جایز دي که نه دي ویل؟ نو دعا نه مخکې ویل چې خو د فاتحې نه مخکې نه دی ثابت. عام دعا د سړی مخکې دعا وکړي چې الله زموږ دا دغه قبول کړي، وروسته بیا درس کوي. څه علما کوي داسې اول دعا وکړي بیا درس کوي.